کې چې تاسو کتاب کې عین خطابت کې پڑھاو کړی چې علامہ ابن رشد رحمه الله هغه د خطابت فن باری کې لیکي په خپل کتاب کې چې خطابت هغه فن دی چې داغه په بنیاد باندې تخپل خبره نه صرف بلتا او روي شي بلکې خپل خبره په بل کس منه هم شي یعنی بل کس دې ته مجبوروي شي چې هغه د خبره ومني همدارنګه یو بل عالم دی هغه لیکي چې خطابت در اصل د خدای عطا کرده د خدای طرف نه ورکړی شوی هغه خاص استعداد او صلاحیت نوم دی چې داغه په بنیاد باندې یو مقرر یو مبلغ یو عالم یو داعی هغه د قران او سنت تعلیمات او خپل نظریات احساسات جذبات هغه په ډیر ښه خوندور آسان عام فهم الفاظو کې او عام فهم انداز سره د سامعینو او د مخاطبینو زړونو او دماغ ته اچوي او یو بل عالم دی علامہ شاه مراد بدیوانی په خپل کتاب جادو بیانی کې لیکي چې خطابت دا د اظهاري بیان او د اظهاري خیال یو مؤثره ترینه ډیر زیات اثر لرونکي طریقه ده او دا انسان ما به الامتاز خصوصیات ده یو خصوصیاتو په خصوصیاتو کې یو خصوصیات ده چې هغه د خپل خیالاتو د خپل جذباتو د خپل احساساتو او د خپل نظریاتو د افکارو بل سره سکوي شي بل سره شیر کوي شي خپل نظریات خپل خیالات یو بل سره واضح کوي شي دا هغه اظهار کوي شي حیوانات د دې شي نه څه دي قاصر دا یو ما به الامتیاز خصوصیت او بیا د اظهاری بیان د اظهاری خیال مدارج مختلف دي ولی چې خیالات د هر یو کس په ذهن او دماغ کې پیدا کیږي جذبات د ټول انسانانو زړونو د جذباتو نه ډک دي څوک به د دنیا سوچونه فکرونه د دنیا جذبات ور سره چې داسې مکړیو او چا سره د دین د الله د دین د الله د احکاماتو د انسانانو د فلاح او بهبود سوچ او غم او فکرونه او سوچونه ورسې خیالات دي او د دنیا هر یو کس د خپل خیالات او د خپل جذباتو اظهار هم کوي په یو کس ته هغه چې کله د خپل جذباتو د خپل احساساتو د خپل نظریاتو اظهار کوي نو اړو څوک توجه نه ورکوي یو بل کس چې هغه خپل نظریات خلکو ته خودل شروع کی اظهار ما فی الضمیر شروع کی نو د خلکو نظرونه اوچت پاتې شي خلکو سترګې اوچتې پاتې شي او یو بل کس چې هغه بیان خلک اوري خو اثر ترې نه اخلي یو بل کس به وي چې هغه بیان کوي خلک به واوري هم اثر به ترې اخلي او یو داسې کس به وي چې هغه کله بیان شروع کی د هغه د خلینا وتلی خبره نه صرف دا چې هغه اثر لري بلکې د خلکو په زړونو کې ور بلوي شعلې برکاو کوي او د خلکو په دماغونو کې طوفان برپاو کوي وجه څه ده سحر چې ویل شي درته جادو چې ورته ویل شي اصلیت دا ده چې یو خبره به وي یو مضمون به وي یو عنوان به وي یو موضوع به وي ګڼ شي خلک په هغه باندې چې کوم اظهار خیال کوي یو تاسو ګوري نه او بل چې کوي هغه په زړه کې ور لګوي نو بنیادی نقطه څه شي فرق څه دی اصلیت دا دی چې د انسان په وینا کې د هغه لب او لهجه کې فرق کچرته د انسان یو انسان دغه څه ګڼ شي معلومات دي انتهایی مدلل معلومات دي ورسره ټوس علم دي ورسره د احادیثو د تفاسیرو او د معلوماتو ګڼ شي یو لویه ذخیره ورسره ده خو د هغه د بیان د هغه د اظهار طریقه خنه ده نو هیڅ کله به خلک ته توجه نه ورکوي یو بل کس دی چې خاطر خو معلومات ورسره نشته یو جيد ممتاز عالم هم نه دی خو هغه د هغه لب او لهجه د هغه اظهار ما فی ضمیر طریقه د هغه د اظهار ما فی ضمیر سلیقه هغه ډیره خوندونه دی ډیره ځونه دی خو هغه د هغه لب او لهجه
د هغه اظهار ما فی ضمیر طریقه، د هغه د اظهار ما فی ضمیر سلیقه هغه ډیره خوندوره دی، ډیره زړه راښکونکې ده. نو دغه کسب نه صرف دا چې په خلکو باندې اثر انداز کیږي، بلکې د خلکو په زړونو کې انقلاب پیدا کوي شي، د خلکو سوچونه فکرونه بدلوي شي، د خلکو نظریات بدلوي شي. او تاریخ دا خبره ثابته کړې ده. دې ته وایي فني خطابت.